چې زه به اعتکاف کوم. اعتکاف دا داسې یو شی دی لکه د دې مثال چا ورکاو وی د دې مثال داسې دی لکه دا کله کله دا وړوکی شي که نه دا سړي په دغه پورې 500 پورې ونښلي مال دې پیسې راکړي نه یې مال دې دا شی راکړی نه یې زه بس په خپو کې رغړي او دا سړی کلک نیولی سړی ځان خلاصولی نه شي څو پورې چې د هغه شی ورکړی نه وي نو هغه پاسي نه سړی پرېږدي نه دقسې دا سړی راغلی په دې جومات کې ناست دی دا 10 ورځې یا 9 ورځې دی دلته کې په دې جومات کې ناست دی الله ته وایي یا الله څو پورې دې بخلی نه یم نه ځمه نو الله رب العزت د طرف نه بس آخر کې د بخنې هغه فیصله وشي هره شپه بخنه کیږي او بیا د کله چې روژه ختم شي آخري باندې څومره چې په دې ټوله رمضان کې څومره خلک بخلی شوي نو امره په یو شپه کې بیا بخلی کیږي بیا د اختر په ورځ باندې بخلی کیږي نو چې موږ ځان په دغه کې د الله رب العزت باندې موږ خپل ځان ور وبخو الله رب العزت موږ ته معافي وکړي الله دې بخنه نصیب کړي زموږ نو هر یو عمل هغه په دې روژه کې هغه د سودې په ډبل او تربل او په 100 چند باندې زیات دی نو چې موږ دغه نفلي کارونه دي نفلي عملونه کوم چې فرض دي هغه دي او په روژه کې هم دي په بوزه کې هم دي دا نه چې فرض مونځ دی موږ به په روژه کې کوو او چې روژه ختم شوه بیا فرض مونځ نه کوو دا جوماتونه بیا تش شي خالی شي بیا بل په یو اولني صف کې به 100 کسان ولاړي خبره به خلاص شي نه خبره خلاصول نه دي پکار څو پورې چې سړی دلته په خپل کلي کې په کور کې نو پکار دی چې جومات ته دې راځي جومات کې مونځ چې سړی کوي نو د هغې اجر د ځان له مونځ نه زیات دی یو سړی په لږه جمع کې وایي دا زه به دا کور کې وکړم که نه نو کور کې ځان پسې 2-3 تنه ودرئ او هلته کې مونځ وکړي نو د کور مونځ هلته کې د هغه د امامتۍ مونځ به کوي لیکن هلته کې په کور کې او د جومات کې د دواړو کې فرق دی او بیا خبره پکې بله هم ده یو جومات دا جومات ته غټ یو دلته کې وړوکی خلکو ځان له بل جوړ کړی نو یو جامع مسجدي او یو عام د جمع دپاره مونځ جوماتي نو هلته کې په هغې کې 25 میلاویږي او دلته چې راځي دې کې 20 میلاویږي نو چې 20 درجې باندې الله رب العزت زیات اجر او ثواب ورکوي نو په کار دا دی چې موږ هغې باندې د خپل په دې روژه کې موږ ځان عادت کړلی نو د خپل عادت موږ خراب نه کړو نو هر مانځله موږ ځان جومات ته رسو او جومات کې د جمع سره مونځ کوو الله رب العزت موږ ته نصیب کړي دا ټیم ما زیات کړو دا یو تن پکې هم لګیا دی وایي ټیم زه بس کول پکار دي پوره شوې خبرې که او نو الله رب العزت ته موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت یې څومره ورځې چې تېرې شوي دي نو الله رب العزت ته هغه زموږ دپاره چې کوم فضیلتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړلي الله دې موږ ته نصیب کړي او کوم چې وروسته را روانې دي هغې کې الله توفیق راکړي او د هغې هغه فضیلتونه دې هم الله زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ها درود شریف ووایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله رب العزت زمونږ څومره کسان زمونږ خپلوان زمونږ د کلي د علاقې خلک وفات شوي دي مسلمانان وفات شوي دي الله رب العزت د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي الله رب العزت د هغې تقصیرات معاف کړي دلته کې د دې محلې مخکې روجو کې د هغې نه مخکې روجو کې هم ډېر کسان وفات شوي وو دلته کې هم وسه مخکې غم شوی دی الله رب العزت ته هغه تقصیرات معاف کړي الله رب العزت ته ورته په جنت کې اعلی مقامات ورکړي الله رب العزت ته زمونږ څومره چې ژوندي دي قرآن او سنت باندې دین او شریعت باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت ته زمونږ څومره شرعي ضرورتونه حاجتونه د زمونږ په زړونو کې دي الله رب العزت د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي څومره چې قرضداري دي الله رب العزت د قرضونو انتظام وکړي الله د قرضونو نه خلاص کړي الله رب العزت څومره مریضان دي هر ځای کې چې دي الله رب العزت د هغې
الله صحت کامله عاجله مستمره د دین خدمت د پاره ورکی الله رب العزت زمونږه د ملک باندې د امن صادر خور کی الله رب العزت دا کوم حالات چې روان دي الله رب العزت خیر طرف ته بوزي الله رب العزت د زمونږه د دې ملک پاکستان د دې علماو جوړ کړل او هغه پکې قربانیان کړلې مخکې نه چې څومره لګیا قربانیان شوي دي په ابتدا کې جوړېدو په وخت کې نو دای د دین د پاره جوړ کړو الله رب العزت د دې حفاظت وکي او الله رب العزت د خرابېدو نه وساتي هر یو سړی لګیا دی په ملک پاکستان باندې هغه هر یو سړی را تروړل کوي ځان پوره کوي د ملک سره د نور عوامو سره خیالي نشتی ملک زمونږه هغه ډېر رستو تللی شاته تللی الله رب العزت راټینګ کی الله رب العزت مخ په ترقی باندې بوزي الله رب العزت د امن صادر په خور کی الله رب العزت څومره مسلمانان دي کم ځای کې چې دي هر ځای کې چې هغه د دین خدمت کوي په هر نهاد چې کوي په هر جامه کې چې کوي الله رب العزت د هغې نصرت په قدم باندې وکي الله رب العزت د هغې کوششونه قبول کی او الله رب العزت زمونږه حامی او ناصر شي دا څومره تراویح چې شوي دي چا چې کړلي اول نه ابتدا نه اخره پورې الله رب العزت ټولې قبول کی څومره غلطیانې کوتاهیانې کې شوي الله رب العزت معاف کی الله رب العزت موږ له مخې ته د قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین آمین برحمتک یا رحمن الرحیم